بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر ویورز. په نوې ویډیو کې به موږ کیمیکل ریاکشن اینڈ بانډینګ د دې ام سی کیوز په موږ سټډي کوو. دا موږ سره چپټر نمبر 6 دی د جنرال ساينس کلاس 8 چې دا چپټر نمبر 6 دی. نو په یو ویډیو کې به موږ کیمیکل ریاکشن چې دا به سټډي کوو پورشن، او په دویمه ویډیو کې به ان شاء الله بانډینګ چې دی نو هغه سټډي کوو. ټیک شو. موږ سره اوس ویډیو تر اخره پورې وګورئ. مین پوینټس چې دا ځان سره چې دی نوٹ کوئ. ته ولې نمبر موږ سره راځي چې کیمیکل ریاکشن اور اکرینګ آل اراوند اس اینڈ ٹھیک شو. زموږ سره کیمیکل ریاکشن چې دی زموږ غیر چاپیره هم کیمیکل ریاکشن کیږي او زموږ په باډي کې هم کیمیکل ریاکشن چې دی هغه کیږي. 2 نمبر سی چې کنورژن اف میچ سټیک اینڈ ټو د ماچز د تیلې چې دی د څه ته بدلی کاربن ډای اکساید ته واټر ته او ایش ته. نو دا از ا ریزلټ اف کیمیکل ریاکشن. دا کیمیکل ریاکشن وشي نو ماچز د تیلې چې دی نو د څه ته بدل شي کاربن ډای اکساید ته واټر ته او ایش ته. په دې کې زموږ سره دویم سی کیوز دی چې کچې د کوېسچن نشي چې میچ چې دی ماچز سره موږ ولګو نو زموږ سره بس څه جوړیږي یا زموږ سره دا کم د څه چل وشو نو د موږ سره کیمیکل ریاکشن وشو. 3 نمبر سی کیوز چې کنورژن اف ا سبسټانس انټو نیو سبسټانس. یو سبسټانس دی هغه موږ کنورټ کو بل سبسټانس ته، نو دا څه کار وشو د موږ سره کیمیکل ریاکشن چې دی هغه وشو. 4 نمبر سی کیوز چې کټ اپل ټرن براون ډیو ټو ا کیمیکل ریاکشن. کله چې موږ مڼه چې دا کټ کو لکه ټیم پاس ګورو هغه کټ زیته نو هغه براون وانت کلري زیړ وانت کلري. نو دا د څه وجنه چې وي ار ان ان اف اپل په دې اپل کې د موږ سره آیرن موجود دی. ټیک شو. هغه ریاکشن وکي په اکسیجن سره او اکسیجن په څه کې موجود دی؟ په ایر کې موجود دی. ټیک شو. چې کله آیرن د اکسیجن سره سو کې ریاکشن وکي کوم چې په ایر کې دی نو دا غي کلر چې دا غس شي هغه براون شي. 5 نمبر ام سی کیو چې کیمیکل چینج کین بی آیډنټیفاید بای. کیمیکل چینج کله به موږ پیژنو چې کله کلر چینج شي. اولنې خبره ده یا به کلر چینج شي یا به پی پی ټی چې دی په هغه وخت کې چې پی پی ټی چې هغه جوړ شي ول زموږ سره یا به ګیس امیشن وشي، ګیس په خارج شي، یا اډر چینج هغه اډر چې دی دا هم بوی چې دی هغه موږ دې ته ویل شو، او ټمپریچر چینج چې دی دا ټول کارونه چې وشو چې کله یو کار پدې کې وشو نو موږ به چې موږ سره کیمیکل ریاکشن چې دی هغه وشو. پدې کې یو کار هم ونه شو نو موږ سره کیمیکل ریاکشن چې دی هغه به نه شي. ټیک شو. 6 نمبر ام سی کیو چې unpleasant taste and odor produce an open air. ټیک شو. په unpleasant taste چې دی او odor چې دی هغه په سکه په هوا کې څه شي جوړي نو موږ سره بکټیریا چې دا کنورټ بټر چې هغه څه ته بټر فیټ چې هغه څه ته بدل کی بیوټاریک اسید ته بدل کی. ټیک شو. 7 نمبر ام سی کیو چې وین کویل برن ان ایر پروډوس. کله چې کویل چې دغه په هوا کې وسوځول شي، مطلب وسوځول شي نو هوا خو موجود کنه نو دغه وې زموږ سره د دې څه ریاکشن دی نو CO2 چې دی C plus O2 چې دی هغه رايوځي شي موږ لا CO2 ګیس چې دی هغه راکې. ټیک شو. نو د زموږ سره ریاکشن شو. ټیک شو. 8 نمبر ام سی کیو چې رسټینګ چې دی وي اپ آیرن د آیرن چې دی د لوها چې دا د اغه زنګ کېدل د اغه سره ریاکشن دی نو موږ سره Fe+O2 دا به موږ سره د H2O په دې کې به H2O خامخای او په کې خامخای نو دا موږ ته څه شي راکې Fe2+O دا د موږ سره څه شو دا د رسټینګ ریاکشن شو. ټیک شو. دا ځانته یاد ساتئ. فوټوسنتھسس از کیمیکل ریاکشن. فوټوسنتھسس چې دی هغه موږ سره څه شي دی مینلی هغه موږ سره کیمیکل ریاکشن دی چې په کې کاربن ډای اکساید او واټر راځي کیږي او موږ لسره کې ګلوکوز راکې او اکسیجن او پلس انرژي دا درې سيزونه راکې نو دا موږ سره کیمیکل ریاکشن دی چې کوم ته موږ فوټوسنتھسس وایو. ټیک شو. 10 نمبر ام سی کیو زموږ سره راځي چې when any substance react with oxygen که هر قسمه سبسټانس هغه زموږ سره د اکسیجن سره ریاکشن وکي هغه انرژي ریلیز کی. څه شي انرژي ریلیز کی نو دغه ته موږ څه شي وایو هغه ته موږ کمبشن ریاکشن چې هغه به ورته وایو. ټیک شو. 11 نمبر ام سی کیو چې سمبولیک ریپرزنټیشن اف کیمیکل ریاکشن چې کوم سمبولیک ریپرزنټیشن دی د کیمیکل ریاکشن نو هغه ته موږ څه شي وایو هغه ته موږ کیمیکل ایکویشن ورته وایو. ټیک شو. لکه د فوټوسنتھسس چې دی نو د موږ سره د فوټوسنتھسس کیمیکل ایکویشن دی. ټیک شو. چې په هغه کې CO2 H2O راځي شي د موږ لا ګلوکوز او اکسیجن او انرژي چې دی هغه راکړي دا موږ څه لیکلي دي سمبلز لیکلي دي نو دا موږ سره کې د ته موږ کیمیکل ایکویشن ورته وایو. په کیمیکل ایکویشن کې موږ سره دوه سيزونه خامخا موجود دي. یو ته موږ ریاکټنټ وایو او بل ته پروډکټ ورته وایو. ټیک شو. نو په دې فوټوسنتھسس په دې ریاکشن کې موږ سره CO2 H2O دي ته موږ څه شوی دي ته موږ ریاکټنټ ورته وایو او کوم سيزونه چې موږ راکې ما حاصل چې څه ته وایي نو هغه ته موږ څه شوی پروډکټ ورته وایو. ټیک شو. لکه دا موږ ګلوکوز پلس اکسیجن پلس انرژي راکې نو دا کې ته موږ څه شي دي ته موږ پروډکټ وایو. 12 نمبر ام سی کیو چې بیلانسینګ کیمیکل ایکویشن بیلانسینګ چې کله موږ کوو د کیمیکل ایکویشن نو څه کوم سټیپس دي اولنې چې رائټ ورډ ایکویشن به موږ ولیکو. ټیک شو. بیا چې کریکټ سمبل به ولیکو او فارمولا به موږ ولیکو. کریکټ سمبل فارمولا به ولیکو. دریم نمبر سټیپ زموږ سره کاونټ نمبر اف اټمز به موږ شمار کو د هر یو الیمنٹ چې دی دا غي اټم به شمار کو چې دې طرف ته څومره دي او دې طرف ته څومره اټمز دي. ټیک شو. بیلانس 1 element at a time. په یو ټایم به موږ یو الیمنٹ چې دی هغه به سکو بیلانس کو بل
put a coefficient موږ به څنګه بیلانس کوو چې coefficient چې دی coefficient یا coefficient ورته یا coefficient چې دی هغه به موږ put کوو لکه دا موږ سره بیلانس کیمیکل اکویشن دی دا دواړه چې دي موږ سره څه دي بیلانس کیمیکل اکویشن دی موږ به دا څنګه بیلانس کوو اولنۍ خبره دا چې موږ به څه ولیکو دا اکویشن موږ ځان ته ولیکو ټیک شو دا ټول اکویشن چې دی موږ ځان ته ولیکو ټیک شو دویمه خبره موږ سیمبل چې د CH4 لکه میثین چې دی دا غي څه سیمبل دی د اکسیجن څه سیمبل دی د کاربن ډای اکساید څه سیمبل دی او د واټر چې دی دا غي څه سیمبل دی ټیک شو نو دا موږ ته دویم سټپ شو دریم نمبر سټپ چې دی موږ به څه اټم چې دی هغه به کاونټ کو نو موږ به چې اکسیجن چې دی د طرف ته سوري سلور دی او د طرف ته 2 دی ټیک شو اکسیجن د طرف ته سلور او د ته 2 نو دا به موږ اول چې دی نو د اکسیجن نه بیا شروع کیه کاربن دا اول نه چې موږ سره کاربن دی په دې کې موږ سره سلور دی په دې کې یو دا دی ټیک شو نو موږ به چې اول به موږ سره کاربن چې هغه به شمار کو بیا به هایدروجن بیا اکسیجن بیا بل څه الیمنت نو هغه به موږ شمار کو ټیک شو چې دا کم یو زموږ سره دغه نو برابر نه موږ به کوفیشنت لګاو ټیک شو لکه کوفیشنت موږ دې ته 2 لګولې ده ټیک شو د H2O ته هم موږ 2 لګولې ده ته موږ کوفیشنت وایو یو الیمنت چې دغه په ټایم باندې یو الیمنت موږ څه کوو بیلانس کوو لکه دې ته موږ دلته 2 لګاو خو د دې سره دا برابر شو خو د دې سره برابر نه دی بیا به دې بل ته لګاو بل ته ټیک شو او کوفیشنت چې هغه به ورکاو ټیک شو دا هم موږ سره بیلانس کیمیکل اکویشن دی دا هم بیلانس کیمیکل اکویشن دی 14 نمبر چې ټوټل ماس اف all the product of a chemical reaction is equal to total mass of all reactant نو دا موږ سره دوه سيزونه په کیمیکل ریاکشن کې یا په کیمیکل اکویشن کې دیتا د دې خواني ته موږ څه شویو د ته موږ ریاکټنټ وایو د دې خواني ته د بل طرف ته چې د ته موږ پروډکټ وایو نو د دې ماس فار ایگزامپل زموږ سره اسی سپوز کو چې دا موږ سره 10 kg د پروډکټ ماس دی ټیک شو نو دا ضروری د خامخا د پکار د چې د ریاکټنټ ماس زموږ سره 10 kg چې د خامخا د ریاکټنټ ماس شي ټیک شو نو د خبره ته چې دا 10 kg دی او دا هم 10 kg پکار دی نو د خبره ته موږ څه شوی د ته موږ لا اف کنزرویشن اف ماس ورته وایو ټیک شو دا موږ سره لا ده ټیک شو 15 نمبر MCQ چې a chemical reaction in which two or more substance combine to form a single compound هغه chemical reaction چې باغې کې دوه یا د دوه نه سیوا څه شی رايوځي شي سبستانس رايوځي شي او موږ لا سنگل کمپاوند نه کینو هغه ته موږ کمبینیشن ریاکشن ورته وایو ټیک شو لکه دوه یا د دوه نه سیوا سيزونه رايوځي شي او موږ لا یو سیز راکې سنگل سیز راکې ته موږ کمبینیشن ریاکشن ورته وایو یا ته موږ اډیشن ریاکشن وایو لکه C + O چې دینو دا موږ سره رايوځي شي د دوه سيزونه رايوځي شي یو دوه رايوځي شي موږ لا راکړه د CO2 یو سیز راکړه ټیک شو نو دې ته موږ څه شوی د ریاکشن ته موږ کمبینیشن ریاکشن ورته وایي ټیک شو 16 نمبر MCQ چې addition of hydrogen to vegetable oil in the presence of catalyst to convert it to vegetable ghee ټیک شو و addition هایدروجن چې دی دا زموږ سره اډیشن ریاکشن دی ټیک شو یا موږ څه شی ته وایو کمبینیشن ریاکشن یو به موږ هایدروجن نوالو او بل چې دی ویجیټیبل ګي براوالو ټیک شو دا دواړه سيزونه موږ رايوځای کړو او موږ له څه شی راکې ویجیټیبل آیل سوري ویجیټیبل آیل موږ رايوځای کړو هایدروجن دوه سيزونه موږ رايوځای کړو موږ له یو سيز راکې څه شی ویجیټیبل ګي براکې ټیک شو نو دا موږ سره کم ټایپ ریاکشن شو دا موږ سره کمبینیشن ریاکشن شو یو دوه سيزونه موږ رايوځای کړو او موږ له راکو سو یو سيز راکو ټیک شو 17 number MCQ is a chemical reaction in which a compound break down into two or more single substance وس دا زموږ سره بالکل اپوزیټ دی د څه شي د کمپوزیشن ریاکشن یا د اډیشن ریاکشن چې دی کمبینیشن ریاکشن یا د څه شي د اډیشن ریاکشن بالکل الټا دی خبر لکه ګوره 2AgCl دا موږ سره یو سبستانس دی څه شي دی یو سبستانس دی دا چې موږ سره بریک ډاون شي یو به 2Ag راکې او بل Cl2 چې دی دا براکې نو یو سیز چې دا مات شو دوه راکړو په دې لاندې ریاکشن کې یو سیز مات شو او دوه سیزونه راکړو نو دا قصې ریاکشن ته موږ ډیکمپوزیشن ریاکشن ورته وایو چې په هغه کې موږ سره بریک ډاون کیږي څه شي کیږي ماتېدل کیږي یو سیز ماتېږي دوه سیزونه ته د دوه نه سیوا سیزونه ته دغه موږ ډیکمپوزیشن ریاکشن ورته وایو بل موږ سره د دې مثال څه شي دی ډیکمپوزیشن اف لایمستون چې دی د چونې کمر ورته وایي از یوز فار پروډکشن اف لایم یو خود دا موږ دغه نه موږ سې یو دغه کو چونه چې د کیلشیم اکساید چې دی هغه ته موږ حاصلو او بل چې دی نو څه شي د سیمټو کې چې دی نو د سیمټو یو غټ کنسټیټیوټ مطلب جوز ده ټیک شو نو دا موږ سره د ډیکمپوزیشن ریاکشن دی د لایمستون چې دی دا چې دی د موږ سره لایمستون دی مات شوی دی موږ له یو کاربن نه کړی دی او بل څه شي لایم را کړی دی ټیک شو کیلشیم اکساید دا را کړی دی ټیک شو نو دې ته موږ لایم وایو او دا ریاکشن چې دی دا څه شي دی دا ډیکمپوزیشن ریاکشن دی یو سیز مات شوی دی دوه سیزونه موږ را کړی دي 19 نمبر MCQ چې ریاکشن ان وچ a more reactive element take place of less reactive element ګوره یو more reactive element راشي مثال دا دی چې یو غاړې سورلو غاړې دی په هغه کې موږ سره یو څه شي زورور سورلې راشي
راشي او د څه شي د کمزوري سورلۍ ځای ونیسي نو دغه ریاکشن ته موږ څه شی وایو دغه په ریاکشنو کې کیږي دغه ریاکشن ته موږ ډیسپلیسمنت ریاکشن ورته وایو لکه زورور الیمنت راشي او د لیس ریاکټیو الیمنت ځای ونیسي نو دغه ته موږ ډیسپلیسمنت ریاکشن ورته وایو او د ډیسپلیسمنت ریاکشن چې دی مثال زموږ سره دا دی نور زموږ سره ویډیو چې دغه ډیره زیاته اوږدیږي نو د 20 نمبر ام سی کیوز نه پاخوا چې دی هغه به موږ په بل ویډیو کې چې دی ان شاء الله ډیسکس کوو د الله په امان